بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو منګه پرون په اول سایت کې منګه د حروف دا وزن راوستلو خبره کړې و. یو منګه دا ویلو چې میزان ستوي او موزون ستوي. نو کومه کلمه چې وزن کولای کیږي هغه ته څه ویل کیږي؟ کومه چې وزن کولای کیږي موزون، او د چا سره چې وزن کولای کیږي ته څه وایي؟ میزان. صرفیانو د حروف اصلي او د حروف زائد معلومول لپاره چې کوم میزان برابر کړی دی جوړ کړی دی نو هغه ته څه وایي؟ فاعل. یعنی هر کلمه چې د هغې منګه وزن راوباسو نو هغه به منګه د فاعل نام دې ډانچې ته به یې غورځو، سانچې ته به یې غورځو. پوه شوئ؟ بیا دا ده چې د دې وزن راوستلو څه فایدې دي؟ د وزن راوستلو په ذریعې سره موږ ته دا پته لګي چې په دې کې حروف اصلي کم دي او حروف زائد په کم دي. موږ ته به څنګه پته لګي چې دا پکې حروف اصلي دي چې کم د وزن کولو په وخت کې د فاعل هم کې مقابله کې راغلي او د زائد موږ ته څنګه پته لګي چې د وزن کولو په وخت کې د فاعل هم کې مقابله کې نه راغلي. دویم د دې وزن راوستلو په ذریعې سره موږ ته دا پته لګي چې د دې کلماتو ترتیب څنګه دی، د حرکات پکې څنګه راغلي دي، سکانات پکې څنګه، سکون پکې په کم ځای کې راغلی دی، په اول نمبر باندې سکون دی که په اول نمبر باندې زبر دی، زیر دی، پیش دی. دا بل د دې نه دا پته لګي چې قلب مکانی په دې کلمه کې شوی دی او کنده شوی. قلب مکانی پکې شوی دی او کنده شوی. قلب مکانی څه ته وایي؟ یو حرف د بل حرف ځای ته راتلل، هم وړاندېوالی وروستوالی، وړاندېوالی وروستوالی چې دا حرف مخکې دی دا وروستو دی. پوه شوئ؟ بل موږ ته د دې وزن راوستلو په ذریعې سره موږ ته دا پته لګي چې په دې کلمه کې حذف شوی دی او که نه شوی، یعنې یو کلمه پکې حذف شوي ده او که نه حذف شوی. پوه شوئ؟ نو چې موږ صحیح وزن راوستو نو د هغې ته موږ ته پته لګي چې یاره دلته کې د دې وزن چونکې صحیح نه راځي. لکه اوس ګوره دویم قل، نو قل بر وزن فل، نو په دې کې خو فاعل نه موږ له پکار دي او دلته کې خو لکه فا او لام دی او عین پکې نشته دی. نو دې نه ما دا پته ولګېده چې قل دا په اصل کې څه بل څه شی و، ځکه چې په دې کې لکه عین حذف شوی، عین پکې حذف شوی دی. نو موږ ته د وزن راوستلو په ذریعې سره دا پته لګي. په دې باندې پوه شوئ تاسو؟ اوس مخکې خبره دا ده چې وزن موږ راوباسو نو د وزن په راوستلو کې د څو خبرو خیال ساتل دي. دلته کې اته خبرې په کتاب کې لري، یو په شکل کې لماته ګورئ. اول د ټول نه مخکې دا خبره ده چې وزن به منګه د اسماء معربه او د افعال متصرفه راوباسو. سو اسماء معربه، اسماء معربه او بلو افعال متصرفه. دا صبح ان شاء الله په دې بل طرف کې دا نه وي د سبق چلے پای کې به تاسو او پیژنئ چې بعضی اسمونه معربي او بعضی مبني وي. معرب اسم او مبني اسم. نو حال به ان شاء الله تعریف کوی چې را پای باندې هر قسم حالت د عامل د وجې نه بدلیدو را بدلیدو نه ته معرب وي او چې نه به بدلیدو نه ته مبني وي. نو موږ به وزن صرف د اسماء معربه راوباسو. وزن به سره راوباسو اسماء معربه او افعال متصرفه کو تاسو پیژنئ. هغه افعال چې راغی نه متصرفه څه ته وایي؟ موږ اول ویلو متصرف غیر متصرف، اوله کې موږ ویلو چې دا هغې نه څه کېږي؟ په زوره وایي ګردان دې کېږي. چې ګردان دې کېږي دا هغې ته څه ویلی کېږي؟ افعال متصرفه. او چې ګردان دې نه کېږي ته افعال غیر متصرفه. نو وزن به موږ د افعال متصرفه راوباسو، یعنی هغه افعال چې د هغې نه ګردان کېږي صرف د هغه افعالو لکه موږ ضربه، یضرب، ضربا، دا ټول چې نن دا لکه ضربه، یضرب، لم یضرب، اضرب، او دا ټول چې نه دا افعال متصرفه دي. صحیح؟ دا افعال متصرفه. اوس که چېرې داسې فعل و چې د هغې نه لکه دغه نه کېدو، ګردان نه کېدو، نو بیا به موږ د هغې دغه نه راوباسو. پوه شوئ؟ لکه ماضي صيغه ته نه راتله، مضارع ته نه راتله. لکه اوس لیس دی، نو لیس دا فعل ناقص دی، خو ته داسې نشي ویلی چې لیس بر وزن فاعله، داسې نشي ویلی. پوه ځکه د دې نه د ماضي او د ماضي او مضارع او امر او دا صيغې د دې نه راځي. په دې خبره باندې پوه شوئ؟ نو نول دا خبره ده چې وزن به موږ د ټولو اسماء راوباسو نه، صرف د اسماء معربه او د افعال متصرفه. پوه شو مې باندې؟ لکه داسې عجمي څیزونه یي، یا لکه تاسو وایئ لکه چپل، چپل پر وزن څو، نو چپل سره زموږ څه کار دی؟ پوهې دا خو د پښتو ټکي دي. ها تاسو وایئ روټۍ، روټۍ به څه وزن یې لکه، نو دې زموږ سره د دې څه کار نشته. دا پکې به سره موږ وایو نه. عجمي الفاظ دغه شان افعال جامده د دې وزن نه راوستل کېږي.
په دې خبره باندې پوه شئ. دویمه خبره ده چې کله سب دا وپېژنې بیا مثلا سبا چې دا وزن من خلاص کو بیا موږ منه سبق وایو نو باید به تاسو بیا ثلاثي مجرد رباعي مجرد خماسي مجرد وپېژنئ. خو سب دا وپېژنئ چې مخکې ما تاسو ویلي چې په عربی کې واحد څو ته وایي یو ته، اثنان ثلاثه اربعه او خمسه. ها نو ثلاثي کلمه هغه ته چې باید کې درې حروف اصلي راغلي، درې حروف هغه اصلي راغلي ته څه وایي ثلاثي کلمه. او چې څلور حروف هغه اصلي راغلي ته رباعي کلمه وایي. او چې پنځه حروف هغه اصلي راغلي ته خماسي وایي. پوه شئ چې درې حروف هغه اصلي څه ورته وایي رباعي څه ته وایي چې څلور حروف والا نه څلور حروف هغه اصلي څلور حروف هغه اصلي نه پیژنم کنه یاره چې دا وزن کولو په وخت کې د فاعل لام کلمه مقابله کې راغلی، چې دا وزن کولو په وخت کې د فاعل لام کلمه مقابله. او خماسي څه ته وایي چې پنځه حروف کې اصلي راغلي. د څه بنه وایو چې ثلاثي درې حروف والا ته وایي، رباعي څلور حروف والا ته وایي، او خماسي پنځه حروف والا ته وایي. نه ثلاثي ته وایي چې درې حروف کې اصلي وي، رباعي ته وایي چې څلور حروف کې اصلي وي، او خماسي ته وایي چې څو پکې اصلي پنځه. دا خبره ذکر کړله. نو چې ثلاثي کلمې کنه ثلاثي نو بدیږي با په وزن کې یو فا یو عین او یو لام راځي، یو فا یو عین او یو لام راځي. پوه شو مې معنی یو فا یو عین او یو لام. لکه ما وی ضربا بر وزن فعلا، ها او زمه ضربتما بر وزن فعلتما. نو یو لام او یو عین او یو لام دې پکنه، یو فا یو عین او یو لام دې پکنه. ها په دې باندې پوه شئ. یا فلسون بر وزن فلسون بر وزن او رجلون بر وزن فاعل. یو فا یو لام او یو عین دي کنه درې حروف کې اصلي دي. پوه شئ چې رباعي کلمې نو بدی کې به یو فا یو عین او دوه لامونه لیکل مکه خانه ما ته ګوره ټول په کتاب کې لیکلي دي. یو فا یو عین او دوه لامونه برادي، یو فا یو عین او دوه لامونه برادي. لکه دحرج بر وزن فعللا سو فعللا. نو ګوره یو فا یو عین یو لام او بل لام. پر رباعي کلمه کې وسوله مون راځي دوه لامونه برازي، سوله مون برازي دوه لامونه برازي. یا لکه مې درهمون بر وزن نورما فعلل. نو ګوره په دې کې څلور حروف اصلي راغلي، څلور حروف کې اصلي دي او لامونه پکې دوه دي، لامونه پکې دوه دي. پوه شو مې معنی ها پوه شو مې معنی. یا لکه مې قرطاس بر وزن وایا فعلال بر وزن فعلال. یو فا یو عین او دوه لامونه. پوه شو مې معنی ها چې ثلاثي کلمې څو لامونه پکې راځي یا درې حروف پکې اصلي، یو پکې فا یو عین او یو لام. چې رباعي کلمې یو فا یو عین او څو دوه لامونه، او خماسي یو فا یو عین او درې لامونه. پوه شو. اوس خماسي مثال لګې جحمریشون سو جحمریشون وزن سره فعللون فعللون. نو درې لامونه فعللون. پوه شئ ها. سفرجلون نه زائد په نشته ده ټول اصلي. فعللون سبشي فعللون. پوه شئ. دا ثلاثي او رباعي په فعل کې راځي، خو خماسي په فعل کې نه راځي. خماسي په فعل کې دا به ان شاء الله سبب بیا دغه وایو. په دې باندې پوه شئ تاسو. نو ګوره موږ څلور خبرې وکړلې. اولنۍ خبره موږ دا وکړله چې وزن به موږ د چا راوباسو د اسماء معربه او د افعال متصرفه. اسماء معربه او افعال متصرفه. دا دویمه خبره موږ وکړله چې ثلاثي څه ته وایي، رباعي څه ته وایي، خماسي څه ته وایي. چې ثلاثي کلمې نو بدی کې به څو حروف اصلي وي درې، یو به پکې فا وي، یو به پکې عین وي، یو به پکې. او رباعي کلمه کې څو حروف اصلي راغلي، یو به پکې فا یو به پکې عین. او خماسي کلمه کې څو حروف وي پنځه حروف پکې اصلي وي، یو فا. دا خبره یاد شوله خاجه. اوس تاسو وګورئ دا کتاب ته وګورئ، دا درې خبرې وګورئ بیا مخکې ځو. دا وزن معلوم کرنے کا طریقہ، دا وزن معلومولو طریقہ. اوس دې خواته دا ایک لیکل دی ورکوټه کنه ورکوټه ایک ویل دو لاندې دی اخرنه کې وګورئ ټول اخرنه پیج اخرنه
कलाम अरब में सिर्फ अस्माए मुअरबा और अफ़आल मुतसर्रफ़ा का वज़न मालूम किया जाता है। छिपा कलाम अरबी की सिर्फ द अस्माए मुअरबा और अफ़आल मुतसर्रफ़ा वज़न मालूम की। हुरूफ अस्माए आजमिया, अस्माए मबनिया, अफ़आल जामिद का वज़न मालूम नहीं किया जाता। वही नहीं तो वज़ को रही सबक दे। एक नंबर था जब कलमा सुलासी हो, कल कलमा सुलासी हुई, सुलासी ने पे जन्मा 64 सफर है, 64 सफर है, उससे कम से राड़ो ले 64 सफर ना गोर है वर्तन पानी आड़ो राड़ो है। हाँ, जब कलमा सुलासी हो, कल कलमा सभी न पे जन्म। हाँ, तो हुरूफ असलिया के मुकाबले में फा आइन और एक लाम लाएंगे। यौ फा यौ आइन और सूला मुन बरादी, जैसे नस्गरा बरवज़ने फ़अला और फलसन बरवज़ने उनका सो कतल यौ फा यौ आइन और यौ लाम दिखाना। वही जब कलमा रुबाई हो, कल कलमा सभी रुबाई ने पे जन्म जी। तो मीज़ान में हुरूफ असलिया के मुकाबले में फा आइन और दो लाम लाएंगे। यौ फा यौ आइन और सूला मुन बराउड वलामुन बराउड लक जैसे दहरजा बरवज़ने और जाफरुन बरवज़ने फ़अललुन। ठीक वाला। वही जब कलमा खुमासी हो, कल कलमा सभी खुमासी ने पे जन्म। तो हुरूफ असलिया के मुकाबले में फा आइन और 3 लाम लाएंगे। यौ फा यौ आइन और सूला मुना, जैसे जैसे सफरजलुन बरवज़ने फ़अललुन। फ़अललुन है असल की गए फ़अललुन 3 लामुन दी बगे बुझलो। बस मा तो करे दा बला खबर मंग कड़ी रे जायद मुकर्रर जमाने से वे ने पे जनमा यौ मल करे वो नो बुआ बशम जबम पोषम तासु म पोषे। हाँ, यो हर्फ के दो पेरे लागले द वजन जायद मुकर्रर सता वही मा तो करे द जायद मुकर्रर दे वही च द वजन को वल बोके द फाइलम के मुकाबले की नहीं आओ प कलमा के दो पेरे लागले नु चिकला जायद मुकर्रर हो ना के ना च प मौजून के यो हर्फ मुकर्रर हो, प मौजून के यो हर्फ मुकर्रर हो नु प मीज़ान के बहुम द हर्फ मुकर्रर राउडू द हर्फ मंग सर राउडू मुकर्रर राउडू मतलब दारे कोरे कबा मौजून के मौजून ने भी जन्म दचा वजन को लगी कबा मौजून की आयन कलमा मुकर्रर हुआ द मेंस दा नो पा मीज़ान के बजम आयन मुकर्रर उलमा और कबा मीज़ान के पा मौजून की लाम कलमा मुकर्रर हुआ जुलान दे बस सर उलमा लगा गोरा दे में सरफा नो परी की वजन मसला वजमा फ़अला गोरा परी की दा जायद मुकर्रर पर किदारा रखना। हाँ, दा बग मुकर्रर दे लान दे बदा आयन चिरन दा बड़ा बल्ला उलमा दस निशो मिले च सरफा पर वजन फ़अल दस निशो मिले वो शो मिले माने बल्कि सब है मां वस का चलता बरी गोरा सा वे में इहमर्रा नो बरी के लाम कलमा मुकर्रर था ना ला लो दा बदी वजन सरो बदमा इफअल दस बने में मां चिलका दा इहमर्रा वजन चिलेना दा दे इहमर्रा दस बती जोड़ कमा या दस बल से जोड़ कमा दस बने की बल्कि आखिर ने नो चिकम हर्फ पा मौजून के मुकर्रर दे प मीज़ान के बम हागा हर्फ चिरंदा बसला उड़मा फोश होई कब मीज़ान की द मौजून के द्वेम नंबर हर्फ मुकर्रर हो नो ब मीज़ान के बम द्वेम नंबर हर्फ मुकर्रर उड़म कब मौजून के द्वेम नंबर सलोरम नंबर हर्फ मुकर्रर हो नलान दे बजाग से मुकर्रर उड़म फोश होई वगोरे होएगा अगर कलमा में कोई हर्फ जायद मुकर्रर हो कब कलमा के यो हर्फ जायद मुकर्रर भी तो मीज़ान में इसके मुकाबले में हर्फ असली को दोबारा लाएंगे नो ब मीज़ान की बददी पर मुकाबले के चिकम हर्फ असली रहे ना बसर उलमा मुकर्रर जैसे सरफा बरवज़ने फ़अला इहमर्रा बरवज़ने। हाँ, परी पोश होता सो जैसे पूरा पोश होई उस मक्किला खबर रखेगा ना वही का कलमा की जायद गैर मुकर्रर सदा वही दफाइलम के मुकाबले की नहीं रगले। हाँ, नो कम हर्फ से लपास सेवा रे हां हर्फ बलान दी कमा मतलब कबर अलिफ सेवा हो जुलान दे अलिफ सेवा लिकम कबर या सेवा वा जुलान दे या सेवा लिकम कबर चिन्ह दा हो नंबर बता गोरम नंबर था मतलब कबर पर द्रेम नंबर बाने जुलान दे पर द्रेम नंबर लिकम कबर पर पिंजम नंबर उन आगा हर्फ लिकमा गोरे लगा जो में जरब तुमा दा मालिक रे
نو باندې کې فاعل نام داری کنه خدا توما پکې دا پکې زائد حروف دي کنه او زائد مقرر دي که غیر مقرر دي نورما زائد مقرر دي ها او ما ویل چې غیر مقرر دي نه به کوم حروف ناراضي ها نو دلته ګوره دا توما تا میم الف دا په سلورم پنځم شپږم نمبر دی کنه نو لاندې بتاوم دا سلورم پنځم شپږم نمبر راولم پوه شو به معنی یا لکه کریمون دی کریمون بدری وزن سره فاعل نو ګوره پدې کې دا کاف را میم دا به اصلي دي او یا چې دا به سره زائد او مقرر ده که غیر مقرر ده نو لپاسه یا زائد ده نو لاندې هم یا زائد راوړم او نمبر ته هم خیال وکړو چې دلته کې په دې کریمون کې په دریم نمبر باندې یا ده نو په فاعل کې به هم په دریم نمبر باندې سره وصله یا راوستله په دې باندې پوه شوي تاسو ها یا لکه ګوره ضاربون دی ضاربون دی وزن به سره وبسما فاعل نو دلته کې په دې کې څه شی زائد دی الف زائد دی نو ګوره الف دلته کې په ضاربون کې وسوم نمبر دی په دویم نمبر دی او لاندې باندې په دویم نمبر راولم یو خو به دغه حرف راولم او دویم دا چې نمبر ته به هم ګورم چې په کم نمبر باندې مخکې راغله په هغه نمبر باندې وروسته راولم پوه شوئ اوس که ته دا دویمه چې هلکه دا ضاربون ما ته تو وزن نه وباسه نو ته ما داسې نه ویلی چې دا فعول وزن دی فعول وزن دی څه وزن دی ځکه لپاسه ضاربون کې الف دی نو په فاعلون کې به هم الف دی که ته وایې چې د دې وزن فعالون دی نو دا به غلط دی لپاسه چې کم ټکی راغلی لاندې به هم هغه ټکی نو یو به هغه حرف خیال ساتو هغه حرف به لاندې راکوزو او بل چې د نمبر خیال به هم ساتو لکه اوس تا نه تپوس کومه مضروب بروزن مفعول بلې کې کم حروف زائد دي میم پکې زائد دی او بل پکې زائد دی واو میم بس هم نمبر دی په اول نو ګوره که تا څوک چې هلکه مضروب مال وزن نه وباسه که نه نو ته ګوره داسې نه شي ویلی چې مضروب بروزن فعلول مضروب بروزن فعلول نشي ویلی ولې نشي ویلی مضروب او فعلول خو یو شان دي که نه خو لکه فرق پکې څه دی چې لکه دلته کې په دې کې کم زائد دي میم او واو نو په دې لاندې کې میم شته دی نشته واو پکې شته واو پکې شته خو میم پکې نشته که نه او دا میم دا د دې ځواد نه مخکې راغلی په 1 نمبر باندې میم راغلی نو لاندې به په 1 نمبر باندې میم راولي او په دویم نمبر په څلورم نمبر باندې به واو راولي لکه پوه شو به دې باندې نو ګوره چې زه اوس داسې وکړم مضروب بروزن مفعول نو اوس ګوره په اول نمبر باندې میم راغی که رانغی او په څلورم باندې واو راغی که نه نو خبره صحیح شوله نو د مضروب وزن فعلول غلط دی او مفعول صحیح دی ته په دې خبره باندې پوه شوئ ها په دې طریقه باندې پوه شوئ تاسو اوس تاسو نه تپوس کومه د تضریبانې د دې وزن مال له وباسه تضریبانې صبي تفعلان بقول يا خدای عمره کا ها ګوره تفعلان ته تضریبان دلته برابر نه زیر دی نو په تفعلان به په دې باندې هم زیر وکنه زبر دیر پیش به یو شان دي اوس په دې تضریبان کې څه زائد دي تا پکې زائد ده الف پکې زائد ده نون پکې زائد ده الف دا تا پکې په څوم نمبر ده او الف پکې په څوم نمبر ده 1 2 3 4 5 او په شپږم نمبر باندې پکې سره نو ګوره د دې وزن په دې سره وباسي چې په اول نمبر باندې پکې تا زائد راولي په پنځم نمبر پکې الف زائد راولي او په نون پکې زائد راولي نو کته تاسو کوی تضریبانی وزن سره ته پسې او کواسته نه چاوي چې هغه تضریبانی وزن سره مفعولان نو دا صحیح دی ولې غلط دی ځکه لپاسه تا دا اولان تا نشته دی لپاسه تا شته اولان تا نشته لکه پوه شو به باندې دویمه د تضریبون وزن چې دی کنه دا تفعیلان دي دا سره دا ولې نه دی د تضریبون وزن تفعیلان ولې غلط دی ځکه بره واو راغله دی اولان سره راغله یا راغله لکه په دې خبره باندې پوه شوئ دغه خبرو کې وای اگر کلمه میں کوئی حرف زائد غیر مقرر ہو کہ په یو کلمه کې یو حرف زائد غیر مقرر وي تو میزان میں اس کے مقابلے میں وہی حرف لائیں گے نو په میزان کې به دې په مقابله کې به دغه حرف راوړو یو خبره پکې دا ده او دویمه دا ده چې په دغه نمبر باندې به راوړو دا به ځان نوٹ کړئ چې په دغه نمبر باندې به راوړو لکه کریم بروزن فاعل پوه شو به باندې ما ته ګوره وسو اوله ورځ سبق په دویمه د درېمه ورځ سبق ما ویلو ابدال څه ته وایي ځنه پیژنم ما نه شوی دی یو کلمه یو حرف بل حرف سره او بیا موږ ویلو چې تخفیف څه ته وایي په حمزه کې راتو بدل کول د سوي لګي ادغام څه ته وایي یو حرف بل حرف کې نه نباسل او حذف څه ته وایي
یو کلمې نه حرف حذف کول. قلب مکانی څه ته وایي؟ دا خبرې ذکر دي کنه ابدال یې ذکر دی یو حرف بل حرف سره بدلول. تخفیف څه ته وایي؟ په حمزه کې راځو دا لکانو کتابونه کولاو کړي کتابونه ته ګوري ماته نه ګوري دغه لاین والا ماته ګوري. تخفیف څه ته وایي؟ په حمزه کې راځو. اعلال او تعلیل څه ته وایي؟ په حرف علت کې راځو بدلته ویل کېږي. پوه شئ. او حذف څه ته وایي؟ او قلب مکانی څه ته وایي؟ نو کله چې په یو کلمه کې تخفیف شوی کله په یو کلمه کې تخفیف شوی یا په یو کلمه کې اعلال شوی یا په یو کلمه کې ابدال شوی. ابدال تخفیف اعلال. ابدال څه ته وایي؟ ایو اب بل افسره بدلول. او یا په کلمه کې تخفیف شوی تخفیف حمزه کې راځو بدل. او یا په یو کلمه کې اعلال شوی اعلال. دا میزان بزه د اصل مطابق راوړم. دا میزان بزه د اصل مطابق راوړم. میزان بزه د اصل مطابق راوړم. لکه ګوره یې دا استوبر علی قرآن مجید کې راغلی نه واستوبر علیها. دا استوبر نه دا په اصل کې استبرا. په اصل کې څو استبرا څو باندې کې دل کې دا تا په څه سره بدل شي دا په توا سره بدل شي دا ولې بدل شي دا نو بیا ان شاء الله موږ قانونونه وایو چې دا ولې بدل شي دا څنګه بدل شي دا کوم قانون دی نه خو څه دا پیژنې چې دا استبرا بدل کې څو استبرا نو زبا وزن د دې اصل براو باسم د دې وزن باندې راو باسم د دې وزن با بلکې د اصل وزن براو باسم لکه استبرا د دې وزن سره پرې ګوره ما ته ګوره پدې کې کم حروف اصلي او کم پکې زائد دي. صاد بارا پکې سری صاد بارا پکې او الف تا پکې زائد دي. الف تا پکې او پدې کې څه شی زائد دي؟ الف او طا خو لا طا بس التمونی ها کېشته طا بس التمونی ها کېشته نشته نو دا زائد نه ده. نو دا په اصل کې موږ باندې وزن سره وباسو افتعل صبر وباسو او افتعل که چا وباسو نو ته وایي چې دا سره غلط دی غلط. پوه شئ. نو کله په کلمه کې ابدال شوی نو وزن به موږ د اصل مطابق را وباسو. یا په کلمه کې اعلال شوی اعلال نه پیژنم په حرف علت کې رد بدل دی ویلږي په حرف علت کې رد بدل دی ویلږي. لکه ګوره دا یقول دی کنه یقولو نو د دې اصل چې دی کنه دا يفعل دی. اصل څه دی؟ يفعل. ادا يقول اصل څه دی؟ يقول. نو د دې يقول اصل چې دا يفعل دی. د يقول وزن يفعل دی. کته اوس د يقول وزن يفعل راو باسي نو دا غلط دی. د يقول وزن تسرو باسي يفعل غلط دی. لکه پوه شو به نه معنی د يقول وزن يفعل غلط دی بلکې صحیح وزن دی يقول. دا به موږ اصل نه لول بوزو او بیا به د اصل وزن نه وباسو. په دې پوه شئ. یا به یو کلمه کې تخفیف شوی دی لکه آمنا دا غلط پس کې لګیږي. په دې پوه شئ تاسو. نو چې کله په یو کلمه کې ابدال شوی تخفیف شوی یا به اعلال شوی نو وزن چې زره وباسم نو اصل د وزن به سم مطابق را وباسم اصل مطابق را وباسم. وسو کچرته په کلمه کې حذف شوی په کلمه کې څه شو نه پیژنم حذف نو زبا دا وزن د موجوده شکل له وباسم میزان بیا د سره وباسم د موجوده شکل او چې کوم حرف کې حذف شوی دی او پکې نه راولم لکه اوس ګوره قل دی کنه قل سره قولو نو اوس په قول کې څو ټکي دي؟ دوه ټکي دي. یو قاف دی بل سره خو د دوه ټکو نه جمله نه جوړیږي. کلمه چې جوړیږي د دې لپاره څو ټکي پکار دي؟ درې پکار دي. څو پکار دي؟ نو اوس په قول کې څو ټکي دي؟ دوه ټکي دي. نو لکه دا په دې کې چل شوی دی په دې کې حذف شوی یعنی یو ټکی په دې کې سره حذف دی چې کله د خیر سره مخ کې بیا لاړ شي ته بیا په دې کې چې لکه څه حذف دی. خو صرف دا ځکه چې د قول وزن چې زره وزن دی چې فول د قول وزن سره فول وزن دی. څه وزن دی؟ فول. یعنی عین کلمه پکې نشته لري عین کلمه پکې نشته لري عین کلمه د دې نه ولې حذف شوی بیا ان شاء الله تاسو طریقه به زده کوئ. پوه شو په دې باندې یا لکه بل تا ته املا قرآن مجید کې عید دا په اصل کې څنګه عید ادفعنا عید صرف عید. یا لکه د مې وقهم السيئات
صرف قی یو ټکی دی قی وقیهم السیئات نو د دې وزن سره عی د قی وزن سره عی فاطمه د شوی دا او لام دې ماذف شوی دی فاطمه د شوی دا سو لام دې ماذف شوی دا شان ته عی دا د دې وزن دی عیل دې وزن سره عیل واو دې حذف شوی دی نو چې کله په یو کلمه کې حذف وشي نو بیا به شکل بیا به موږ میزان د موجوده شکل لا واسو خو شو به معنی د موجوده شکل برا واسو اصل دا بیا نه زو اصل دا بیا تاسو ان شاء الله بیا ورستو پیژنئ چې په کلمه کې حذف ولي کیږي ابدال ولي کیږي اعلال ولي کیږي کم ځای باندې کیږي دا ذکر نو ګوره موږ دوه خبرې وکړې یو خبره موږ دا وکړه چې کله په یو کلمه کې ابدال تخفیف یا اعلال شوی نو وزن بزا د اصل مطابق راو باسم او که په یو کلمه کې حذف شوی نو بیا به وزن زده موجوده شکل راو باسم اخرنی خبره ده چې کله په حروف اصلیو کې قلب مکانی شوی سبق شوی قلب مکانی تقدیم تاخير یو پکې مخکې هغه روزو شوی یو پکې وروسته هغه پکې مخکې شوی نو په میزان کې به هم با قلب مکانی تنده بکیږي پوه شئ لکه ایسا پدې کې اول څه شری الف نه حمزه ده حمزه او دویم نمبر سره یا او دریم نمبر سره دا ایسا په اصل کې یا ایسا اصل کې سو یا ایسا اول څه شری او دویم حمزه نو چې ته یا ایسا ودا نو باسي نو موږ وایو چې فاعله د ایسا ودا سره او چې د ایسا ودا نو باسي ته به چې ایسا بروځني عافیلا لکه ګوره په میزان ګوره په موزون کې دا حرف پرې کې قلب مکانی شوی دا یعنی حمزه د یا زه او یا د حمزه د درول شي لکنه نو چې موږ کله وزن او باسو نو بری کې به عین اول او باسو فا بګرستو لیکو واښوي عین اول او فا ورستو اوس ګوره دا درو دی وای جب کسی کلمه میں ابدال تخفیف یا اعلال ہو کله چې په کلمه کې ابدال تخفیف یا اعلال وي تو میزان اصل کے مطابق لائیں گے تو میزان با د اصل مطابق راوړو جیسے استخبر بر وزن افتعل چې دا استخبر په اصل کې سو الاول کې وسزان ته ودرګي دلته کې دا استخبر په اصل کې سو استبر یعنی د سخات نورو سره غلا تا راغلا د سخات نورو سره غلا تا اور امن بر وزن افعل امن په اصل کې امن امن په اصل کې سو امن لیکي وسزان لیکي امن بر وزن افعل امن په اصل کې امن بر وزن افعل اور قال په اصل کې قوالا قال په اصل کې قوالا بر وزن فعل او يقول اصل کې سو يقول بر وزن يفعل پوښي دا بر وزن سره لیکي اصل نمبر 7 جب کسی کلمہ میں کوئی حرف لفظاً و کتابتاً حذف ہو کله چې په یو کلمه کې یو حرف دا لفظاً محذوفي لفظاً یعنی په ویلو کې محذوفي او کتابتاً په لیکلو کې محذوفي تو میزان سے اس کے مقابل حرف کو حذف کریں گے نو په میزان کې چې دې مقابل یعنی دې مخه ته کوم حرف راځي نو هغه حرف حذف کیږي جیسے عیدتن بر وزن عیلتن عیدتن بر وزن عیلتن نو څه شی پکې نشته فا پکې نشته اور قل بر وزن فل يرمون بر وزن يفعون يفعون نو پرې کې څه نشته لام پکې نشته وای جب کسی کلمہ کی حروف اصلی میں قلبی مکانی بیا وسر په بلیکر کې لیکلي تقدیم تاخير ہو تو میزان میں بھی قلبی مکانی ہوگی په میزان کې هم قلبی مکانی جیسے آیه صبر وزن فعافلا جو اصل میں یہ اس بر وزن فاعل تھا لکه یاد وشي دا خبره اته خبرې داري په کې دا یو لاندې پر اشیر کې الله نو ټوټل څو خبرې نه خبرې دا وزن پر اوستو کې چې موږ وزن کمی کلمې وزن موږ ته سو کوی نو موږ پر اوسته شو کنه ها لکه دوستانه تاسو کوم چې ماته دا ينصرون وزن وایا يفعلون سوزن وایا يفعلون او دا مکرومون وزن دوا مفعولون وذكره ينصرون او مکرومون یو شان دي خو لکه په ينصرون کې په لاول کې سره غلا یا راغلا او په مکرومون کې لاول سره نو دای په کې ګل ساتي پوه شو به معنی پرې باندې پوه شو تاسو ولې سو کې چې په قران مجید کې به تاسو صيغه ځان راو بس دا وزونه بدانه ولې کې حروف اصلي وګ معلوم کې لس پرولې کې ها